او زمونږ د ډسټریکټ میټینګ پکې مو او تاسو په دې دومره ګڼ تعداد باندې راغلی او تاسو دا کوم انتظار وکړو د هغې معذرت کوم چونکې زمونږ میټینګ چې و هلته په ډیډک کې د ضلع 2 بجو نه خو هغه میټینګ دومره اوږد شو چې هغه مونږ پوره لایم هلته تیارو نو پای په بنیاد باندې زه تاسو ته دلته لږ لیټ راورسېدم زما عزتمندو تاسو ته معلومه ده چې تېر وخت هم مونږ په دې خاوره باندې میټینګز کړي او په دې حواله باندې چې مونږ پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان صاحب کوم هدایات دي یا زمونږ خپل وزیر اعلی محمود خان صاحب کوم هدایات دي چې هغه ازادي حقیقي مارچ دی د هغې دپاره تګ دی زمونږ اسلام آباد طرف ته او زمونږ هغه قاید چې هغه پرامن احتجاج دپاره د پرامن ازادۍ مارچ دپاره راوتی و او نن الحمدلله کامیابی طرف ته روان دی زه یو ځل بیا په هغې خبره کې چونکې زمونږ د دې ځای نه وته ولې لیټ شو چې تاسو ته معلومه ده چې کومه حمله په هغې ازادي مارچ کې وشوه او الله تعالی زمونږ ستاسو مشر پای کې محفوظ ساتلی دی او الله تعالی دې زمونږ ټول مشران سره زمونږ ستاسو محفوظ ساتي زمونږ سوچ او فکر چې دی هغه د جمهوریت دی او جمهوري سوچ دی او د آئین د قانون د بالادستۍ سوچ دی چې یاره مونږ په دې پاکستان کې آئین او قانون بالادستي وغوښتې هغه مضبوط کړي جمهوریت د هغې دپاره زمونږ جنګ دی او کله هم چې د بونیر د خاورې نه موږ ته هدایات راغلي دي نو الحمدلله ټول په ګڼ تعداد سره د خپل مشرانو او د کشرانو سره وتي دي او خپل لیډرشپ ته یې ښوولې ده چې کله زموږ د پارلیمنټیرین میټینګ و او په هغې کې خان صاحب ته د بونیر ذکر وشو نو وزیر اعلی صاحب ورته ووایي چې د بونیر مثال نشته د بونیر خبره مه کوئ د نورو ضلعو کوئ نو یقینا چې دا تاسو ستاینې وړ یا تاسو هغه قربانۍ دي چې د هغې شاته زموږ د لیډرشپ پورې اواز رسېدلی دی چې کله مونږ د 1000 تنو وینا کړې ده نو دوی 1500 رایستې 1500 کړي 2.5 کسان یې رایستي او الحمدلله د بونیر په خاوره باندې تاسو وینئ چې پاکستان تحریک انصاف یو مضبوط قوت دی یو مضبوط وجود دی او هغه تاسو ثابت کړی دی او بیا پکې زموږ منتخب ممبران صاحبان دي چې هغوی په صوبه کې زموږ منسٹر CNW ریاض خان دی زموږ ضلعي صدر دی زموږ جنرال سیکرټري صاحب ډیډک چیرمین فارجیان باچا دی چې هغه زموږ د تنظیم هم مشران دي او صوبې قیادت هم کوي الحمدلله هغوی چې کوم کارونه کړي دي بره حلقې زموږ کوم ترقیاتي کارونه راوړي او بالخصوص تاسو لپاره مونږ درې واړه یو شوي یو مونږ فریاد کړی دی CM صاحب ته او CM صاحب باندې ما بار بار د دل کې زور راوستی دی چې وزیر اعلی صاحب ستاسو به مهرباني چې دا هلکه چې دا زموږ محرومه پاتې ده نو که تاسو مونږ له پیسې لږ ډېرې فنډ دی هلکې دپاره ویستو نو زموږ به ډېر غټ کار وځي او محرومۍ چې دي د هغې د ختمېدو یو قدم به مونږ اوچت کړو او الحمدلله ستاسو په وساطت ستاسو هغه دعاګانې وې چې ستاسو هغې کشر هغه خوله چې د هغه واورېدلی شو الحمدلله زموږ دپاره پیسې چې دي هغه منظور شوې او موږ د خاورې نه راوړي دي او تاسو کمیټۍ جوړې کړي دي او خپل کارونه شروع کړي او دغه شان اوس په دویم فیز کې چې دی نو په دې هفته 10 ورځو کې دوباره ټنډر لګي نو څنګه ستاسو د بورونه لا ختم نه دي په دې پسې PCC د 3 کروڑ روپو کارونه شروع کېږي او هغې پسې بیا واپس چې دی نو PCC دی او بیا واپسې پرشر پمپ دا څومره چې تاسو د اوبو سکیمونه وکړو دوره نور دی انشاءالله نو دا به 10 ورځې کې هفته کې ټنډر شي که خیر نه به دوباره بیا تاسو پای باندې شروعات کوئ دغه شان په چمله کې زموږ کمیټي نه و جوړه نه بل ورځ ما په شمولیت کې ووایي چې یار تاسو کمیټي جوړه کړئ چې د کمیټۍ په بنیاد باندې کارونه وشي نو دا به چې پاټۍ ته به هم فایده او سبا به زموږ نه ګیلې او شکوې هم هغه شان نه راځي کوم چې خلک بیا هغه ګیلې شکوې تاسو خپل کار چې دی هغه ډېر په خوش اسلوبۍ سره روان کړی دی ډېر په ښه طریقې سره روان کړی په خودوخیل کې وګورئ هغوی یو تنظیم کمیټي ده هغوی هم بهترین شکل کې روان کړي دي او زموږ کوم فنډ چې راغلی دی ستاسو لپاره زما سره 15 کروڑ روپۍ دی هغه به د مندړ په دې خاوره باندې په چمله او په ماضي به انشاءالله لګو مزید به زموږ کوشش دی چې موږ ته موقع میلاو شي چې وزیر الله صاحب نه موږ نور فنډونه راوړو هغه موږ دلته د
امازو د خاورې له چملې د خاورې له د خودخیل د خاورې له یو دورو کو چې هغه راشي چې هغه خپل ډایرکټ ویشو کې هغه کې بیا ټنډر نه ډایرکټ کارونه چې هغه وشي او ان شاء الله امید در بده چې زمونږ د کم کارونه کیږي نو په دې باندې با کم از کم زمونږ ملګری چې دی هغه مطمئن چې پاکستان تحریک انصاف قیادت چې دی نو بونیر خاورې کم از کم د خپل کور په نظر باندې ګوري په هغه سلسله کې زموږ خپل وزیر اعلی صاحب زموږ سره په خپله رابطه کړې ده او هغې کې دا زورونه راکړې ده چې تاسو به ور په ور باندې د ملګرو سره ګرځئ او میټینګونه مو ما ورته چې موږ میټینګونه بار بار کړي دي بار موږ ناستې کړي بار زموږ ملګرو د ګاډو انتظامات کړي دي خو چونکې د برن لیډرشپ نو بیا خبره راله چې زموږ پروګرامونه پاتې شوي دي که زموږ د ملګرو جذبې چې دي الحمدلله هغه اوچتې دي او هغه د اوس نه ماضي نه روانه خبره ده او انشاءالله تعالی په مستقبل کې به هم دا قربانۍ ورکړو اوس په هغه سلسله کې سبا نه بل ورځ که خیر زموږ روانګي به کېږي اسلام آباد طرف ته مونږ به ځو پینډۍ ته به خان صاحب هم راځي هغه به هلیکاپټر په ذریعه باندې راځي او 2:30 بجې به هغه پینډۍ ته رسوي پینډۍ کې به هغه په 2:30 بجې خطاب شروع کړي او د هغې نه بعد چې دی نو هغې نه به بعد چې تیاره کېږي تاسو ته پته ده چې هغې ته اوس په دې ورځو کې څومره تھریډز دي نو هغه به بیا په ورځ تر ورځه اوچتېږي او په سبا سهار له به خیر بیا هغه راځي زموږ سره مخاطب کېږي نو موږ به چې دې ځای نه سبا نه بل ورځ که خیر روانېږو نو زموږ د دې ځای نه چې قافله روانېږي نو یو د هغې دپاره چې تاسو د اوس نه دا وکړئ چې سبا خیر زموږ سره پوره ورځ ده چې تاسو څومره ملګري دي ستاسو شاته په زرګاو خلک دی تاسو د پاکستان تحریک انصاف هغه کوچ راغونډ شوي یې مشران راغونډ شوي یې د یو کس شاته چې دی په سوونو خلک دی د ستاسو شاته چې دی په زرګونو خلک دی الحمدلله دغې خلکو ته به تاسو میسج رسوئ د دې لپاره د ګاډو بندوبست د دې لپاره سیستم جوړول چې موږ به انشاءالله تعالی د دې ځای نه روانګي کوو نو زمونږ 9:30 بجې چې دي موږ به د امبېلې دغه ته پټرول پمپ ته وځو چې کوم زما د ماما پمپ دی هغه ځای کې به د ریاض خان د فار باچا جلوس چې دی زمونږ د هغه الکو هغه به انشاءالله تعالی زموږ سره شریکېږي موږ به دې ځای نه په 9:30 بجې چې دی نو د بونیر نه روانګي د امبېلې نه کوو که خیر د هغې دپاره ترتیب به جوړولي چې کوم ګاډي دلته تاسو ارینج کولی کوم خلک دی چې څومره ډېر نه کېدي شي نو تاسو به انشاءالله تعالی هغه کوئ او خلک په روباسل غواړي خلک په روباسئ د یو هغې ازادۍ دپاره کوم چې مونږ په دې ملک کې غواړو چې نور مونږ د کوم سیاست چې دی چې هغې شیزونه نه ووتې چې یاره پیټی پلانکي ووړه پیټی ډینګي ووړه چې سبا الیکشن کېږي چې صفا او شفاف الیکشن د هغې دپاره زموږ یو پوینټ ایجنډه به وي د خان صاحب چې قبل از وخت الیکشن دی وشي ځکه چې زموږ ملک دیوالیې طرف ته روان دی نو الیکشن ټایم چې کله مونږ له هغوی راکړي که خیر مونږ به ټول په شریکه د خان صاحب په کال باندې واپس راځو بیا نو انشاءالله د هغې دپاره زما امید ربه دی چې د ډېر وخت نه زموږ تیاری دی ستاسو تیاری دی دومره کوشش په نه غواړي خو دا دی چې یو پیره بیا هغه میسج دی تاسو ته ما راورسوه په دې ټایم باندې چې انشاءالله تاسو به سبا خیري چې دی په کمیټي به د اوس نه جوړوئ سبا خیري به ترتیب برابروئ او بل ورځ به انشاءالله سهار خیري چې د دې ځای نه مونږ په 8 بجې باندې دغه ته روان شو امبېلې ته په لاره باندې به د چملي جلوس هم مونږ ته ولاړ نو مونږ به هغه د ځان سره اوچتو امبېلې ته به ځو د هغوی به انتظار کوو که خیري او خودخیل به مو له انشاءالله افسر خان دی په قیادت کې دغه ته روزي د کرنل شیر انټرچینج چونکې د ګاډو د غټو د وجې چې پلین کوچینو به یا به ډاټسن یا موټرې نو په جلوس کې اکثر په دې د غر لوګړي دي پیچیده فاصله وړم دا کول چې یاره پوره بونیر به مونږ په خودخیل وځو خو چونکې د حادثات الله دې حادثه پکې نه راولي نو دغې د وجې چې دغه غر لوکټې سخت دی او کله چې ریلې ځي نو هغه ډېر په کم دغه باندې ځي سپیډ باندې ځي نو په بریک باندې هغه غر لوکټې سخت دی څنګه چې د ګاډي خدای مکه بریک فیل شي یا حادثه راشي نو به زموږ دپاره بیا ډېر دغه خبرې نه مو چې هغه حادثو نه الله تعالی مونږ بچ کړي پوره من طریقه باندې مونږ خپلو مشران ته ځان ورسو نو مونږ ته به په 10:30-11 بجې باندې سیم صاحب په کرنل شیر انټرچینج باندې ولاړ مونږ به هغوی جاین کوو او ټول ملکن ډیویژن او پوره صوبې جلوس چې دی انشاءالله تعالی د هغوی په قیادت کې مونږ پنډای طرف ته ځو او هغې طرف ته مونږ د هغوی په قیادت کې انشاءالله تعالی رسو او پنډال به مونږ ته هلته جوړ شوي دي هغوی خپل ټنټونه چې دي هغې لګي خیمې لګي د بونیر چې زموږ څومره مشران دي مونږ به انشاءالله د هغوی په نګرانۍ باندې خپل پوره زموږ د بونیر چې څومره جلوس دی د هغې په هغې نظر ساتو او انشاءالله تعالی دې خبره بني چې په هغې کې به زموږ ملګرو ته یا د ملک زموږ چې کوم احتجاج کوو هغوی ته څه ضرر رسي ښه پوره من احتجاج وي
پرامن طریقې سره جمهوري انداز سره. خو بس دا یو خبره ده چې څومره په ګڼ تعداد باندې څومره زور کیدی شي او پاکستان تحریک انصاف ته مونږ ښیو چې مونږ دلته په بونیر کې په تاسو باندې اعتماد دی، په لیډرشپ باندې اعتماد دی او ان شاء الله تعالی چې مونږ تاسو کوم وایي هغه قرباني به بونیر ورکړي. نو دای دپاره راغلی یم څو خبرې مې مجلس تاسو سره شیر کوم، تاسو کوم تجویز راکړئ خبرې تاسو ته هغه اوپن فورم دی چې کوم یو کس خپل تجویز ورکوي هغه به راکړي. نو چې څه خبرې ان شاء الله تعالی هغې باندې بیا عمل کوو مخکې به ځو. خو دا دی چې څومره موضوع څومره زور لګولی شي، څومره جلوس رایستی شي، د هغې په 2 ګنا زیات باندې به سوچ کوئ چې خلک زمونږ ډېر راوځي. او بل دا چې تیر دغه کې اوس هم مونږ دا بحث وکړو په میټینګ کې هم دا خبره وشوه، په تیر میټینګ کې هم شوي وه، زمونږ لالاجي پکې ناست و، د ضلعې پکې تاسو هم راغلي وای. ځینې ګاډي پکې داسې شوي چې واپس راغلي. دا واپس راتلي چې دي دا زموږ دپاره خودکشي ده. چې کوم کس زموږ سره ځي اب اسلام آباد ته ځي، په پنډه کې به پړاو و چې کوم کس چې واپس راغی دا به زموږ د بې عزتۍ اسباب وي. دغې پوره ایجنسۍ ولاړې دي، ټول د سپیشل برانچ نه والا د آی بي پورې به ټول ریپورټس لیکي، هر یو ګاډي نمبر به وي، زموږ د هر ګاډي نمبر به د سی ایم صاحب سره پروت وي. نو الله مکړي چې زموږ په جلوس کې چېرته یو ګاډی هم داسې راتو نو لومبې به مونږ اپډیټ ساتي چې مونږ خپل وزیر اعلی صاحب ته خپل میسج کوو چې یاره پلانکۍ مجبوري راله یا بیماري راله یا څه مسله راله، دا ګاډی زموږ نه په پلانکي ځای کې په پلانکي ځای کې پاتې شو یا خراب شو یا واپس شو، چې هغه ریپورټ مخکې مونږ چې دی نه چې 200 ورکوي چې مونږ ورکړي. زموږ به کوشش دی چې 100% باندې مونږ په پنډه کې پړاو واچو که خیري او د کومې پورې چې مونږ ته عمران خان صاحب بیا نیولي تاسو واپس ځئ نو مونږ به انشاءالله هلته ناست یو. نو دغه څو خبرې وې دا مې سر شیر